نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همیشه به دا جهاد تر او تازه وي، دا به باقی وي تر څو پورې چې د اسمان نه یو قطره د باران راوړيږي، تر دغه پورې به دا موجود یعنی تر قرب قیامت پورې به دا وي. ضرورت په خلکو به یو زمانہ راشي چې علما خلق، پوهه خلق، لستون کې خلق او لیکون کې خلق هغه به وایي لیس هذا بزمان جهاد، دا د جهاد دور نه دی، دا د جهاد وخت نه دی، په دې وخت کې بل څه کار کول پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن ادرک ذلک الزمان، چا چې دغه زمانہ ومنته فنعم زمان جهاد، بهترین زمانہ جهاد دک دا. صحابه کرام حیران شو یا رسول الله د جهاد تبارک بسوک دا خبره کوي چې دا د جهاد زمانہ نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم من لعنه الله والملائکه والناس اجمعون، او کنه دا سه خلق بوي چې پاوی به د الله لعنت وي، پاوی به د فرشتو لعنت وي، پاوی به د خلق لعنت وي، هغه به دا خبره کوي چې دا زمانہ د جهاد نه ده، دا د جهاد وخت نه دی، دا د جهاد دور نه دی. دا خبره چې کوم دا به دغه خلق کوي ښا. نو دا جهاد لا تزال طائفه، همیشه به دا ډلوي، دا ختمېدل نشته متا قطر القطر من السما، تر څو پورې چې اسمان نه باران راوړيږي ښا. شعار بسوي د دې طائفه د دې ډلې شعار بسوي چې دا اهل حق دي، دا طائفه منصوره ده، هغه یقاتلون علی الحق، دا په حق باندې جنگیدون کې خلک وي ښا.